आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 په پاکستان کې وی چې د افغانستان سره ملګرو هم یو کمپاین روان کړی دی چې آईसीसी چیمپئن ټرافي د پاکستان نه ختم شي. په دې ویډیو کې مونږ خبره کوو سیاست پکې بالکل نه ډیسکس کوو. الله دې ګیلمن وزیر رور ته هغه جهان خشته کې کور ولته الله پاک صبر جمیل ورکړي او ډېر درون غم دی. په دې ویډیو کې سیاست مونږ نه ډیسکس کوو. د سپورتس جرنالست تاسو سره په سپورتس باندې خبره کوم چې یو ملک چې د آईसीसी نه انکار د آईसीसी چیمپئن ټرافي نه انکار وکړي وایي چې زه پاکستان ته نظم نو په هغې باندې به د آईसीसी د طرف سر جرمانه لګي څه نقصانات هغې ته میلاوېدی شي او آیا آईसीसी چیمپئن ټرافي اوس د پاکستان نه اخوا کېدی شي که نه په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو. انډیا پاکستان کې چې کومه چیمپئن ټرافي ده هغې نه انکار کړی دی که نه په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره یې ضرور شریک کړئ ځکه څه د افغانستان ملګري دي چې ما وکتله انګلیش کې هم ویډیوز جوړ کړي آईसीसी ته دا پیغام رسولو چې تاسو دا چیمپئن ټرافي د پاکستان نه ختمه کړئ او په پاکستان کې امن نشته یا پاکستان سیف پلیس نه دی. په هغې باندې زه خبره نه کوم. چیمپئن ټرافي 2025 آلریډي آईसीसी ساين کړی دا پاکستان له هوسټینګ ورکړی دی ډاکومنټیشن آلریډي هر څه شوي دي او پکې ټولو لوبډلو هم آی خپل اپروول ورکړی سره د افغانستان د ټیمه افغانستان هم اپروول ورکړی دی چې مونږه آईसीसी چیمپئن ټرافي 2025 پاکستان ته ریډیو کې اپروول نه دی ورکړل شوی هغه صرف او صرف د انډیا ټیم د طرف نه دی ورکړل شوی. اوس کچري انډیا د آईसीसी چیمپئن ټرافي د پاکستان نه انکار کوي نو په انډیا په ټیم باندې به یو کال بین لګي ای به صرف آی پی ایل کول شي آی پی ایل نه علاوه غي یو کال لپاره پاغي باندې بین لګي یو کال غي چا سره هم کرکټ نشي کوله انټرنیشنل کرکټ یو کال نشي کوله یو کال په پاغي باندې بین لګي کچري انډیا انکار کوي چې مونږ نزو د پالیټکس په وجه باندې د سیاست په وجه باندې کچري انکار کوي نو یو کال بین به لګي او ډیر زیات د ډالر کې په جرمانه هم لګي مطلب فاینانشلی به هم پاغي باندې جرمانه لګي. افغانستان هیڅ قسم لا انکار نه کړي هغه اپروف کړي دي. افغانستان کرکټ بورډ آلریډي چیمپئن ټرافي اپروف کړي ده سره د نورو لوبډلو انګلند استرالیا نیوزیلند بنگلاديش د ټولو اپروف کړي دي. د ټولو بورډ چې کوم دی غي ساين کړي دي چې بالکل مونږ ریډیو آईसीसी چیمپئن ټرافي 2025 لجی انډیا چې کوم دی هغه هم لا افیشلی اعلان نه کړی چې مونږ نزو د انډیا کرکټ بورډ په پیج باندې یا د جیشا د خلی به تاسو بیان نه اوریدلی چې مونږ چیمپئن ټرافي ته پاکستان ته نزو خو فل حال لا اپروف کړي نه دی. آईसीसी چیمپئن ټرافي ته باغی خامخا پاکستان ته راځي فل حال باغی خپل کوشش کوي چې د خپل میچز نیوټرل کی مطلب د انډیا چې کم میچونه دي هغه سریلانکا له شفت کی یا دوبۍ له شفت کی کوشش پکای اپروف کړي ځکه نه چې خپل میچونه د پاکستان نه راوباسي ټوله چیمپئن ټرافي نه صرف خپل میچونه به د پاکستان نه راوباسي کچري آईसीसी ول اجازت نه ورکوي نو بیا غي خپل میچونه هم نشي راوخکي. د آईसीसी رولز ډیر زیات سټریکټ دي دا زمو د ستا په ویډیو باندې دا رول نشي بدلې دي چې زه به ویډیو جوړه کوم چې فلانه د په چیمپئن ټرافي کې نوی یا فلانه ملک ته په چیمپئن ټرافي کې نوی یا ز چیمپئن ټرافي لنظم نه دی په ما باندې کار نه کیږي. آईसीसी خپل رولز اند ریګولیشن ګوري دي زموږ رولز کې څه دي. اوس کچري افغانستان خلافل افیشلی اپروف کړی دی ای خو خپل ډاکومنټیشن آلریډي ساين کړی د افغانستان کرکټ بورډ د طرفه هر څه شوی دی چې مونږ ریډیو خو ان کیس کچري افغانستان اوس یو ټرن کوي چې مونږ نه مونږ انډیا پاکستان ته نزو یا مونږ پاکستان کې چیمپئن ټرافي کې نه یو تیار نو څنګه چې انډیا نه تیار انډیا په ځای به سریلانکا داخليږي کچري بیا انډیا راځي او افغانستان انکار کوي نو افغانستان په ځای به سریلانکا چیمپئن ټرافي لا انکیږي او په افغانستان باندې به یو کال بندیز لګیږي. دا زمو د ستا په ویډیو باندې دا صرف تاسو د سپورتس رول ویم جی د آईसीसी چې کوم قانون دی غدل لویم زه سیاست دلته نه ډیسکس کوم زه دې ځکه دا خبره نه کوم چې کوم ملک امن شته او کوم ملک امن نشته. په دې پاکستان کې ډیر داسې کرکټرز دي چې پکې جون تیری هغه د افغانستان سره هم تعلق لري. نمونه زه نه خلم زه په دې ویډیو کې د کلاړي نمونه نه خلم د پاکستان د افغانستان کرکټ ټیم کرنٹ پلیران کم چې په ټیم کې شامل دي دا غي کورونه په پاکستان کې دي جی نو دې ځکه زه نوم ځکه نه خلم چې زه شر او فساد جوړول نه غواړم زما د ویډیو مقصد صرف تاسو لا د سپورتس حواله سره اپډیټ درکولي ما تر اوسه پورې د چا پسې بد نه دی ویلي په د خپل ویلوګز کې کچري افغانستان خه پرفارم کړي ما د افغانستان صفت کړي دي ک انډیا خه پرفارم کړي ما د انډیا صفت کړي دي ک پاکستان خه پرفارم کړي پاکستان صفت می کړي دي ک استرالیا خه پرفارم کړي استرالیا صفت می کړي دي د سرو کافرو د يهوديانو صفاتونه می کړي دي ایز ا سپورتس
په مذهب نه، په مذهب د هغې الله دې د ماله دا وس نه راکوي چې زه د هغې د مذهب صفت وکړم، او که د هغې د مذهب صفت کوم نو دا خو داسې شوه چې زه د مسلمانۍ نه ووتم. نو د هغې د کرکټ صفت ما کړی دی. پاکستان چې کم ځای کې مار خوړلی، پاکستان چې کم ځای کې وهل خوړل، نو په پاکستان په ټیم باندې مې کړی تنقید کړی دی. افغانستان چې کم ځای میچ بایللی، افغانستان په ټیم باندې په کلاړي باندې مې خبره کړې چې دې کلاړي د لاسه میچ خراب شو، دې کلاړي له دې ځای کې داسې نو پکار. د انډیا ټیم چې میچ بایللی په هغه مې تنقید کړی دی. مونږ خو صرف د سپورټس خبرونه تاسو ته وړو، مونږ سیاست نه ډسکس کوو. دا کمې خبرې چې د لمو کې دا د ICC د رولز مطابق مو کې اته لوبډلې په چیمپئن ټرافي کې ساخلي چې اوور ریډي دی یو نه دی ریډي، په د یو ټیم باندې به پابندي لګي، ICC به یو کال پابندي لګي، ډېر باری جرمانه په هم لګي، او د په ځای چې بل کم ټیم د نهم لمبر به چیمپئن ټرافي لئن کیږي. نهم لمبر ټیم چې کم دی غره سریلانکا دی، نو سریلانکا هم دا ټیم دا دعاګانې کوي چې انډیا یا انکار وکړي بیخي چې مونږ چیمپئن ټرافي لئن شو. او انډیا او د ICC ایونت کې به انډیا او پاکستان خامخا وي غوړې، دا یاد وساتئ. ICC چې پیسه ګټي هغه د انډیا او د پاکستان په میچ باندې ګټي. دومره پیسه ICC په ټول ټورنمنټ نه ګټي څومره چې هغه د انډیا او په پاکستان میچ باندې ګټي غوړې. دا خبره ذهن نشین کوي، دا خبره ذهن کې ورواچوي چې ICC ایونت کې به د انډیا او پاکستان ټیم خامخا وي. د انډیا او د پاکستان یو یا دوه میچز به پکې خامخا کیږي په ICC ایونت کې، ځکه چې دغه تاسو به کتلی وي څومره هم ICC ټورنمنټ شوي دي د انډیا او د پاکستان چې کوم ټیم دی او په یو گروپ کې وي. په یو گروپ کې ځکه ورته چې دوی دواړو خپلو کې میچ راشي چې موږ په بزنس وکړو، موږ په براډکاسټر نه پیسې والو، موږ په ایډورټایزرز نه پیسې والو، موږ په غټو غټو کمپنیانو نه پیسې والو، موږ به میچ دوران وقفې وچلو، موږ په پیسې وګټو. نو د ICC په ټورنمنټ کې به د پاکستان او انډیا ټیم خامخا وي. اوس خبره د وینیو شوه، نو افیشلی ساين شوي دي، باقاعده د ICC د طرف پاکستان ته فنډنګ هم شوی دی چې تاسو هوسټینګ کوئ، ګراوندونو کې کار وکئ. پاکستان باقاعده په ګراوندونو باندې کارونه هم روان کړي دي. ICC د طرف پاکستان ته د چیمپئن ټرافي پیسې ملو شوي دي، فل نه دي ملو، خو لږې پیسې ولا ملو دي د ګراوندونو د کار کولو باندې، ګراوندونه د نوي کولو دپاره. ګراوندونو کې چې کم سیټونه یا سټینډ یا پیچ وغیره د هغې دپاره پاکستان کرکټ بورډ له باقاعده د ICC د طرف فنډینګ شوی دی. نو کوز زه وایم یا فلانې را پاسې یا ډنګړې را پاسې و ویډیو جوړوي چې نه پاکستان سیف کنټري نه ده او دې نه تاسو چیمپئن ټرافي راوباسئ، نو نه جي ICC څه تورتوړي نه خوري. ICC څه وړه ماشومانه نه چې به د ما په ویډیو را پاسې و به وایي پاکستان نه به چیمپئن ټرافي وباسي. نو چیمپئن ټرافي الریډي ساين ده په پاکستان کې. د انډیا د میچز خبره د براتلونکي ټایم کې پته لګي. انډیا چې کچاري دا خبره مې ذهن کې یاد وساتئ، کچاري جیشا د ICC پریزیډنټ شي، د ICC صدر شي، او انډیا وایي چې نه مونږ پاکستان ته نوځو د سیاست په وجه باندې، نو په انډیا باندې پابندي لګي. دې نه بله غټه خبره نشته دی چې د ICC صدر جیشا جوړ شي که نه، او جیشا وایي چې نه مونږ نوځو، نو په انډیا ټیم باندې بین لګي یو کال لپاره، او باری جرمانه په هم لګي، او بل تعلق په هم خرابېږي. لکه اوس که چېرې افغانستان خو انکار نه دی کړی، افغانستان خو افیشلی ساين کړی، اپروف کړی چې موږ پاکستان ته چیمپئن ټرافي له درځو. خو د ګیلمن وزیر د حادثه داسې شوه چې ډېر دغه طرف چې کم یوټیوبرز دي، ولاګرز دي، هغوی مو کتل چې ویډیو جوړوي او ICC ته پکې دا ریکویسټ کوي چې تاسو چیمپئن ټرافي د پاکستان نه راوباسئ، دا چیمپئن ټرافي د پاکستان چې کوم دی سیف ځای نه دی. نو په دې وجه باندې دا ویډیو ما جوړه کړه چې په دې باندې هیڅ نه کېږي، ځکه الریډي هر څه اپروف شوي دي چې کله ټول ټیمان انکار وکړي. اته لوبډلې به چیمپئن ټرافي کې ساخلي، یو خو د پاکستان ټیم دی چې دا اوه واړه ته انکار وکړي که نه، نو اله به دغه ځینه دغه کېږي چې دیک یو ټیم هم ریډي وي که نه چې یو بالکل مونږ پاکستان ته ځو، نو د اوه واړو ته هېڅ مجاز نه جوړېږي. که چېرې دی سیاست پکې راولي چې مونږ د سیاست په وجه باندې پاکستان ته نه ځو، نو په دی باندې به جرمانه لګي. سیاست نوم ته په کرکټ کې نشي استعمالولی. تاسو به اوس تقریبا یو دوه درې میاشتې مخکې د خبر کتلی چې د سریلانکا په ټیم باندې ICC پابندي لګوي. وجه څه خو له وجه دا خو چې د سریلانکا کرکټ بورډ کې سیاست ډیر زیات انوالو دی، چې په یو بورډ کې سیاست انوالو شي. دا په هر بورډ کې په پاکستان کې هم دی چې کله عمران خان وزیر اعظم شي، نو یو سړی د PCB چیرمن شي، چې نواز شریف وزیر اعظم شي، بل سړی د PCB. لکه دا سیاست چې کوم دی اوس جیشا څوک دی، جیشا د جیشا پلار چې کوم دی د مودي حکومت کې یو ډیر اهم رول لري. د مودي داسې دی چې رائټ هینډ دی. نو دغه رنګ جیشا چې اوس جیشا د خپل پلار په وجه باندې د BCCI چیرمن دی. لکه د انډیا په ټیم کې هم سیاست شته دی، د انډیا په بورډ کې هم سیاست شته دی، په هر بورډ کې شته دی. خو
کلیام نشته پټ په پټه باندې کیږي آی سی سی لا پته ده چې شته خو بیا په هم پابندي نه لګي نو دا سیاست په کرکټ کې نه دی انوالو کول پکار دا ویډیو مې ځکه جوړه کړ آی سی سی رولز نه مې خبرولې نور چیمپئن ټرافي به فلر په پاکستان کې وي او آی سی سی الریډي اپروف کړی دی فانډینګ هم ریلیز شوی دی او ټیمانو چې کوم دی هم اپروف کړی دی چې مونږ ریډیو بغیر صرف او صرف د انډیا د لوبډلې نه ټولو ټیمانو اپروف کړی دی افیشلی جی نو دا اپډیټس مې در سره شریک کول د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام